د دې مرغو د نسل د ختمېدو سبب چې کوم دی هغه څه دی. مرغۍ نه صرف د فطرت ښکلا بلکې د فطرت د ښکلاګانو توازن هم دی. ویل کېږي چې د موسیقۍ ډېر سازونه د مرغو د اوازونو نه نقل شوي دي. په بڼونو او کورونو کې موجود ونو کې سحر د کویل بلبلو تورانکو سندرې، په ماښام کې د چنچڼو خاروګانو چڼار، په غرمه کې د سرسرو غونجامو توتخورکو خوندورې سندرې د لوی رب لوی نعمت دی. خو افسوس چې په کوز دی را دینځي کې نه وس د ایلو زاڼو شینغاړو ساخکو او سرسرو هغه سیلونه شته او نه هغه رنګین چتی او چتلکۍ. زمونږ په دې علاقه کې ډېرې ښکلې نایاب مرغۍ وي، لکه سرسرې، غونجامې، ساخکې، داسې وغیره چتي، د خراړې، چنچڼې او دا ټولې لاړې او نایاب شوې. دا قاغې راځي، دا مردارې قاغې او دا خوري. لہذا چې د دې قاغو څخه مخنیوی وشي چې دا نایاب مرغۍ زمونږ واپس راشي. او خاص کر دا ساخکې او دا شیشړې دا به دې پټو ته راتلې په موسم کې او په دې ځمکه کې به داسې یو چینجی کېدو چې هغه به د دې فصل لپاره ناسورو او هغه فصلونه اوس د زیلو نه هغه چینجي خوري او هغه فصلونه واپس وچیږي او هغه بیماری ورته لګي. اسرار خان او مرغۍ زمونږ سره دلته چې دي نو دا په دوه قسمه دي. یو زمونږ سره مقامي مرغۍ دی چې په هغې کې بلبله ده، چنچڼه ده، خارو ده، خراړه ده. دې کې یو بل قسم مرغۍ د مونږ د خړه خارو وایي هغه پکې هم ده او داسې پکې دا کاغې هم دي. نو دا زموږ سره مقامي مرغۍ دی. په دې کې اوس که تاسو وګورئ نو د خراړې بالکل تاسو اړو بدل ته نه نه یو خراړې یو لیکورې، نو هغه خراړه پکې بیخي نشته، لیکورې لا سره څه په غرونو کې شته دی. نو د دې د نسل د ختمېدو چې دی نو دوه وجې دي. یو وجه چې دی نو هغه زمونږ سره د کاغو د آبادۍ زیاتوالی دی چې کاغې انتهایي زیاتې شوي دي او د دې مرغو سره دشمني زیاده نه دی. جالې چې کومې مرغۍ اوپن جاله کوي لکه چنچڼه، خراړه، لیکوره، نو دا څیزونه چې د دې جالې چې دا داسې اوپني، نو چې کوم اوپن جاله کوي نو دا چې کاغه دا وایي نو په دې کې انډي، نو دا انډي راواچوي دا وسکي که دې کې بچی شوی نه بچی ترې وخوري. که دا جاله دی چې د بچي په وخت کې معلومه کړه نو بیا هغه جاله صحیح کوي او د دې د بچي رالي وخوري. او که فرض که دا بچی لوی هم شو او خو د دې چې اولنی کوم پرواز دی دا اول والوځي نو دا کاغې دونه زیاتې دي چې دې نه هغه بچ نه ځي، هغه دا رانیسي دا اولنی پلایډ کې او دا رانیسي وخوري. نو یو وجه خو د دې دا غټه وجه چې دی نو دا کاغې دي. او دویمه وجه چې کوم دی نو زمونږ په فصلونو باندې مختلف قسم سپریګان دي چې په هغه زمونږ اوس په هر ځای کې چونکې دغه نقداور فصلونه دي نو په هغې باندې مختلف قسم سپریګان کېږي او د هغه سپریګانو خوراک چې کوم دی نو چې مرغۍ وخوري نو هغه ظاهره ده چې هغه مړې کېږي. نو د دغې وجې دا دوه وجې زمونږ د مقامي مرغو دي. او دویم قسم نسل زمونږ سره چې دی نو هغه سیزني مرغۍ دي. نو هغه زمونږ سره ځینې مرغۍ داسې دي چې هغه په د سپرلي اینډ ورته ووایه په دې کې راځي یا سپرلي کې راځي او بیا چې کوم دی نو زموږ سره په مني کې راځي لکه اوس زمونږ چې دا کوم سیزن شروع کېدو والا دی نو په دې کې راځي. نو په دغه کې چې دی نو په زیات مرغۍ چې دي نو هغه دا دي چې یو ته مونږ د ملکنډ نه لاندې ورته توتخورکې وایي، مونږ ورته چې دی نو سرسرې غونجامې وایو. نو سرسرې غونجامې راځي، د دې سره چتي او ټري او چتلکۍ راځي، د دې سره زیړ قسم مرغۍ په هغې کې درې څلور قسمونه دي خو ټولو ته مونږ یو نوم وایو زیړقچ ورته وایو. دې کې یو بله مرغۍ ده چې هغې ته مونږ شیشړ وایو هغه راځي. او درېیم یو بله مرغۍ ده چې هغه چې دی نو مونږ ورته عام طور کوتره ده خو په کوترو کې یو خاص قسم دی لږه لویه ده نو هغې ته مونږ کڼه کوتره وایو. هغې چې ته لیدلی نه نو د هغه پاسي نه په اواز اورېدو باندې یا په شور باندې هغه نه پاسي، هغه صرف په لیدو باندې پاسي. او یو نورې مرغۍ دي چې هغه په دې دواړه سیزنه کې راځي یو په ژمي کې همي او په سپرلي کې همي چې په هغې کې چې کوم دی نو یو زمونږ سره د آبي مرغۍ دي چې په هغې کې د ایلۍ دي او د شینغاړي دي دا ټایپ دغو کې بیا بلا ډېر لوی واړه ډېر قسمونه دي. نو هغه په ژمي کې چې کله بارانونه ډېري او په دې پټو کې ډنډان ولاړي نو هغه په دغه ورځو کې راځي. یو به سره نورې مرغۍ دي چې هغې ته مونږ د زیبرا په کلر کې لکه سپینې او تورې نو هغې ته سپرلکان وایي نو هغه راځي. زیړې تورې هغې ته زیړکې وایي نو هغه پکې راځي. او په دې کې چې کوم دی نو یو ته مونږ
چتلکی ورته وایو، یو پکې بل یو دی موږ ورته ګزلکی وي، هغه هم سپین او تورې خو دا اوږده کوي. نو هغې چې دی نو په دې سیزن کې راځي. او اوس خو پکې چې کوم دی نو زموږ سره ماشاءالله چې دی نو داسې مرغۍ هم دي چې هغه به پخوا دلته کې نه وي، نو هغه هم راځي. خو اوس د دې تګ راتګ مرغو وجه چې دی نو څه ده چې هغه کمیږي. نو یو خو دا ده چې دا ناشنا مرغۍ دا په سیزن کې راشي، په سپرلي کې راشي، نو دلته کې چې کوم دی نو دې ته ښکاریان تیار ولاړي. نو هغه په دې باندې چې چا پسې رندې جوړ کړي، چا پسې چې کوم دی یرګنې راغستې، چا چې پسې هغه شاټګنې راغستې په دې باندې ولي. نو په دې کې چې نو ډېر په دغه کې قتلیام وشي. بیا دا مرغۍ ځي په غرب لاړ شي، غرونو کې جالي وږي، او په دې مني کې بس په دې سیزن کې دا بیا واپس راشي. او چې کله زموږ دا خنجري او باجرې چې کوم دی نو چې دا تیاري نو دې له دا راشي دا یې خوراکي، نو بیا د دې بیا هم دغه قتل عام کېږي. خو یو خدا دا چې د دې ښکار د دې وجه دا خو دویمه خبره دا ده چې د هغې چې دی نو زمونږ خپل آبادي دونه سوا شوه چې زمونږ هغه د کروندې ځمکې کمیږي، د هغوی د ناستیا ځایونه ختمیږي، او د هغې د خوراک هغه فصلونه هم کم شو. نو دویمه خبره دا ده چې د هغوی خوراک نشته. نو مرغۍ خو راځي په خونه پسې، په تاغاګه پسې، په خنجري پسې، په باجره پسې. نو چې د دې خوراک نه وي نو هلته هغه څه کوي؟ نو هغه طرفونو ته ځي چې کوم ځای کې ورته خوراک میلوي. که د مرغو د نسل کشۍ وجه ښکاریان چې تش تخلې ذایقې بدلولو دپاره مرغۍ ولي او د خپلې علاقې حسن ختمولو کوښښونه کوي، ښه نه کوي. او کارغانو خو به مردارې خوړې چې وسې خلک په قصابانو خرڅوي. قصه ورانه کړې ده. الله تعالی دې د مرغو په حال رحم وکړي، آمین. محمد اسرار، خیبر نیوز، چک دره، کوز دیر.